ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن حديث كتاب الله فإن هدي حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حمد ثناء الفاتح الجبال الله جل جلاله عما أراد د دنیا په ژوند کې الله جل جلاله و انسانانو ته دا ورښکاره کړې ده که چیرې تاسې ما وناسته ما تاسو د لېږلي هغه بشیر هغه نذیر هغه به ومنئ ځکه الله تعالی د قرآن پاک کې وفرمایل ان کنتم تحبون الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې وفرمایل چې ته دا قوم ته وایه کعب بن اشرف یو منافق چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ورغلی چې ورته ویل چې الله جل جلاله یو دی بل ذات پر شریک نه لري او زه د هغه آخري پیغمبر یم د ما بعد بل نبي نه راځي پر ما باندې ایمان راوړه چې کوم عبادت تاسو شرک روان کړی دا کعب بن اشرف دغه ورته ویل چې موږ د الله جل جلاله اولاد یو زامن یو موږ تر تا په الله جل جلاله زیات مینه محبت لرو الله تعالی پاکي ته فرمایي ان كنتم تحبون الله وتوي يا نبي عليه السلام يا پیغمبر عليه السلام وتوي يا ولا منافقين تويا بتاس چې الله جل جلاله محبت لري شرط دا چې تاسو د ما سره محبت لري نبي عليه السلام محبت منا اخلاص د زړه دم امام بلخي رحمه الله هغه فرمایي چې محبت ابتدا درد دی پریشانی ده غم دی ځان خرخاوي کول دي او انتهای مرګ قتل ځکه داسې امت چې هغه د الله جل جلاله عبادت کوي ګڼه د ورځ په لمانځه کې مشغوله وي په روزه او په زکات او په حج په عبادتو کې مشغوله وي مګر په نبي علیه الصلاة والسلام دوی شرک نه وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې وسړی چې څنګه نبي علیه الصلاة وفات شو بیا نبي علیه الصلاة والسلام د دار مبارک الیاس بالله خون کې نبي پیغمبر علیه السلام ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام تخلق روان دي د پیغمبر علیه السلام مبارک دیدار کې به دغه ملاقات کوي
ولزمت زوال ولا ما اسمه النبي عليه الصلاه والسلام مخوى ما قال الا على رسول مخبط كتابوك وماتوا علماء الكرام ذا فرمائي جهار نبي خصوصا تر لأخبر أمتيانو سو دمر من المحبت داره دمر زيادة بيزن تر أخبر من دو يعني تر أخبر كورالا سخزيات أخبر أمتيان شو بيزن جسام متينم بطاني كلمة ويلة أغل منزلة عبارتنا أغل روزية أغل زكاة حج أغل شرطنا ما تدبر كده محمد عليه الصلاة والسلام تبين كل علماء الكرام المسلمين زمان أمتي يشبه ذنب مگر تا داس عبادت کړی چې تا په خپل ژوند په ما باندې درش شریک کړی تا په خپل ژوند کې زمام یاد کړی په ما په خیرات نه کړی په ما درود نه ویلې په ما خیر دعا نه کړی سبت علامه پر ځای احکام راکې بیا ځکه د دنیا په ژوند کې مشغوله دا انسان چې څنګه راوېستلی دا هغه باندې په نبی عليه السلام دردونه شروع کړ بل بیا پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید حضرت پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې ای زما امتي اوس دلیل زه یو پاک ستا د خوشبونه غواړم او زه تا پېژنم ستا غږ ما اورېده د جمعې مبارکه ورځ ستا اواز ما بذات خود اورېدلی علماء جبر خصوصا ابن سنت الجماعت دا علماء کرام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې پر نبی علیه الصلاة والسلام درود شروع کړي تا بذات خود پیغمبر علیه السلام اورو په عام ورځو کې وایي دا فرشتې ملایکې دا درود شروع پیغمبر علیه السلام ته رسېږي مؤمن محبت دا په خدای سره کوله زه به دې بیا وين الله فايت فرمائي ورفعنا لك ذكرك علماء الكرام فرمائي فرفعوا بذكرك سيدا الله جل جلاله عبادت كم انسان داوي زاد الله جل جلاله وانما ينم دا على عبادتكم عبد پیغمبر علیه السلام رسالت دا غیار طریقې دا غزون دا پسان کراول وي دا عبادت و عیسایان هم کوي ترى علماء الكرام او قرآن مجید کې په آیاتو باندې دا ثابت دي چې او کفار د اسلام خارج نور مذهبونه چې هغه الله مني مګر پیغمبر علیه السلام نه پیغمبر علیه السلام رسالت غاړه نه چي غیر مسلم کښما موږ هغه راکړو الله منو د الله عبادتو ته مزان اچولې مگر د پیغمبر علیه السلام د رسالت څخه ملياره عام خدامون ډېر ځانګړي کړ الله جل جلاله انسانان چې د مځکې پر سر باندې پیدا کړ له هغه بعد جبرائیل امین بیا چې ډېر وخت بعد پیغمبر علیه السلام دنیا ته راغی بیا جبرائیل امین جبرائیل امین وحضرت پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې الله رسول زما ډېر وخت کې ډېر وخت سره ما ډېر غټ عمر دی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي څومره عمر به دی یو علامه یو نشاني او اندازه خطه بیان کړه علماء ته ویل چې څنګه الله جل جلاله د مځکې پر سر باندې انس جنس نو پیدا کړی د پاک پروردګار عرش سره یو ستوری راپورته کړی دا ستوری وو د مځکه او عرش او اسمان مځکه جنت دا په شخصه سره هغه ستوری به څو زره کاله بعد الله پر راپورته کوي نن مشته اصلي بیا به څو زره کاله بعد راځي پیغمبر علیه السلام د بیان ته وایي چې هغه ستوری زعلان جل جلاله دون وقت بلاد ذكر أولين پیغمبر علیه السلام اولین هم دی آخرین هم دی المتران الإسلام علماء الكرام امام الغزالي رحمه الله فرمایي چې کوم انسان
د الله جل جلاله ویره او د پیغمبر علیه السلام مینه محبت د هغه تمنا هغه په زړه کې پیدا کړي زه ورغلی کاش مدینې منورې ته هلته مې سلام ورته اچولی درود مې ورباندې ویلو د دې ځای مې درود شریف ورباندې ویلو او خیرات صدقه مې کړې وه په هره دعا کې مې د پیغمبر علیه السلام نوم یې اخیستلی او د پیغمبر علیه السلام امت مې اخیستلی او بیا یې امام یو څاڅکی وشي سترګو ته رسېدلی وایي ورځ په قیامت څه ټیم دغه انسان سره حساب وشي بیا د انسان ټوله ژوند په غفلت کې تېر کړی چې څه ټیم حساب ورسره وشي چې زه به جهنم ته زه د الله د حکم ورته وشي زه به جهنم ته وایي د الله په در کې به د نبي علیه السلام نه برکته د پروردګار له فضل باندې د الله په در کې به د سترګې دا یو باڼه دا یو تار دا یو رشته دا به الله ته ویاست چې یا الهي زه د نفس انسان پر سترګو باندې لګېدلی یو چې تا پیدا کړم یو ورځ ستا له ویرې یا د نبي علیه السلام په محبت کې د دغه انسان له بدنه اوښکه پر ما باندې یو ورځ راغله ځکه وایم ځکه یاده کوم د پروردګار په در کې به د دغه انسان د یوه باڼه د ګواهي به قبول شي دا انسان به جنت ته راشي اوس انسان څومره په غفلت کې پروت دی الله له امان کې ځان لرې کړي نبي علیه السلام چې کوم طریقې د سنت طریقې له هغې یې ځان لرې کړی امام غزالي رحمه الله چار وکړی چې امام صاحب زما ایمان وما ته نه معلومیږي اول زیاده معلوم ده ولا معلوم والمنص د زړه غواړي بس داسې ګزاره کوم که مسجد را نږدې ورځم که نور راځم چرت نه کوم که جمع تېر اوسم چرت نه کوم که لمونځ وختي اوسم چرت نه کوم که ناوخته اوسم چرت نه کوم والروزه څنګه کوې والروزه د هغې نه راباندې تېرېږي ګرده شپه یا په جوه باندې یا په کیر تېروم د ورځې په غیبت تېروم یا په خوب په دا رقم خوب چې د غفلت خوب وي ذکر پکې نه وي په داسې تېروم اول زکات والبالکل مې و زکات د زړه نه چې چېرته فخر ځای راشي چې نام نشان پورته کېږي هلته زه خپل زکات په طور احسان ورکوم بطور احسان ورکوم والحج کې مې زړه ګر سره نه غواړي ولې ما ته په ژوند کې ډېر کارونه ګوري جایداد مې پردی حج راباندې فرض دی امام غزالي رحمه الله ورته وویل چې د کوم انسان ایمان کمزوري ابدا چې د کوم انسان ایمان خراب وي په ایمان حالت یې کمزوري ابدا راغلی د کوم انسان ایمان ټینګ وي ایمان یې مضبوط وي هغه انسان ته به لمونځ خوند وکړي روزه به خوند وکړي زکات به خوند وکړي حج به خوند وکړي د الله په لاره کې ژوند و زندګي به خوند وکړي هغه انسان چې ایمان یې کمزوري هغه به د الله له احکاماتو ځان لري د پیغمبر علیه السلام د طریقو به ځان لرې کړي په هغه به شرمېږي محترمو دوستانو چې کوم انسان دا وایي زه په علاقه کې په ملک کې په پلاني سردار یا پلاني نواب یا پلاني وزیر اعظم یا پلاني غټ هیرو په هغه مین یم دغه کلیه دا رقم ژیړې دا رقم ده بریتونه دا رقم دي سرې دا رقم دی پټکۍ دا رقم دی کپړې دا رقم دي هغه انسان یې فوراً په ځان کې راوړي هغه انسان ته په هر شکل وي بس هغه انسان هغه شکل اختیار او ما ته د پیغمبر علیه السلام امتیان روانه میاشت مبارکه دا د ربیع الاول ده د پیغمبر علیه السلام تر راتلو د ټولو میاشت ده او دا انسان دا وایي چې په نبي علیه السلام باندې مګر د سوچ د دغه دنیا نبي علیه السلام د رضا لري وي ورځ په قیامت کې عالم کتاب کې مې لیدل او په بیان کې مې عالم نه خپل دی چې علامه اقبال رحمه الله قول صحیح نه دی ایوه لازم نسي کې دلیل علماء کرام په دې لیدل چې علامه اقبال رحمه الله په ویل چې ما خو بل دی چې نبی علیه السلام ما مخ واړو ما ورته ویل یا رسول الله دا ویل ورته په ما عاشق نو عاشق کوشش کوي د خپل معشوق ولیا په ځان کې ته په ځان کې خپل ته ما معشوق
زستا معشوق ته معشوق د زما پر کوم څه دلته انسان د الله جل جلاله احکامات د انسان څنګه غاړه شي دا کوم شي دي چې هغه انسان دې پر ځان وګوري موږ خوندره کې منځل دې ځان کې روزه خوندره کې کلمه مبارکه وار ویل دا ذکر خوندره کې علماء کرام سناس خوندره کې دا انسان په ایمان کې کمزوري انسان د ایمان خیال وساتي غټ شي ایمان دې او فاسد سره دا په دوه قسمه دي په شرک بې ایمانه سره دا په دوه قسمه یو بې ایمان هغه چې مور پلار ایماندار وي دی بې ایمانه وي د اسلام ځان لرې کړی دغه بې ایمان وي او دغه کومه دنیا وسه یو هغه بې ایمان وي چې هغه مور پلار بې ایمان وي دی بې ایمانه کفر کوي غیر مسلم وس دواړه به د الله په طرف څنګه قبلېږي که چېرې دغه ګناهګار انسان دا مور پلار چې مسلمانان دا به د کندن له مرګه مخه دی به الله راضي کوي الله توبه زوای الله توبه وکړه استغفار به وایي بیا الله جل جلاله توبه قبوله کړه بیا دغه انسان د الله په در کې ایماندار دی او غیر مسلم چې مور پلار یې بې ایمانه دی بې ایمانه دی هغه انسان به اول اسلام راغی کلمه به وایي بیا به خپل ژوند د اسلام په طرز کوي موږ هغه خلک یو چې ایمان به غیر ایمان کوي دوستانو زموږ د ایمان چې کوم شرطونه دي دا د بهر ملک په کفارو کې ستا دا نه کوي هغه نه کوي بدعت نه کوي منافقت نه کوي بل کار نه کوي بل کار نه کوي یو شراب او زنا پکې زیات چا حق نه وي یو بل نه سرجوي د خپل دین خلاف پروګنډې نه جوړوي ما سوله یهودیان دوستانو د ایمان په ډېر خلاص او د الله جل جلاله کوم انسان سپا الله جل جلاله سره مینه ولري پیغمبر اسلام نه په ځکه خامخا پیدا د علامه د رسول ایمان مینه محبت په وځي او خپل ځای الله جل جلاله مشتاق کله چې زوال والصلاه والسلام اللهم صل على قبل الموت وسهل علينا السكر والجمهور لا يسمى على الاسلام مسلمان طول من الخطا لا يسمى على الاسلام مسلمان الدنيا تسوي طول برحال من رحمته قبرون المنوكي الهي قبرون الجنه والجنه يا الهي يسمى على الاسلام مسلمان الشام ودقار تشرح فهذه المجلس الهي يجاب كم شرح دنيوي كيف العيب او كم مسلمانات بمارات خروج بس تعلق بهذه المجلس کې ټول د شفای کامله حاضر شکر یا الهي سمع على الاسلام مسلمانان او دون لري خو نه سره فاعبد بدار او دون الذين فرمانه سره من هدايه الصراط المستقيم یا الهي سمع على الاسلام مسلمانان دي ټول د شفاعت النبي صلی الله علیه وسلم بس په قیامت النبي علیه السلام شفاعت مسلمانان بس په قیامت النبي علیه السلام دغه تفسیر مده يا إلهي تلبس رحمتك نزلوه خذ رحمتك نزلوه بشك هذا رمي يا إلهي الرحمن الرحيم هي تو رفعك والجلال تلبس رحمتك نزلوه يا إلهي سمع على الإسلام والسلمان وطول الاتفاق من محبت الاتحاد والسكة فقولوا بركتنا في ذاك فازدم تزميلك بركتنا في ذاك استقبل يا توفيق والسكة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين برحمته Yeah.